بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو دا الله تعالی لپاره صفات ثبوتیه هغه بیان دي چې الله تعالی واحد دی او الله تعالی قدیم ذات دی او دا شان دی حي القادر العليم السميع البصير الشائي دا الله پاک لپاره صفات ثبوتیه بیانول. بیا د الله پاک لپاره صفات سلبیه شروع کړل چې ليس بعارضین، الله تعالی عارض نه ولې نه نو دا وی وجه ویلی وی بیا ویلی الله تعالی جسم نه او الله تعالی جوهر نه. دا درې صفات د الله تعالی لپاره صفات سلبیه دا ویل شو. نن سبق کې فرمای ولا مصور او الله تعالی ولا مصور او الله تعالی مصور هم نه مصور هم نه ولا محدود ولا معدود، محدود نه محدود نه متباعث نه متجزی نه. نو ولا مصور الله تعالی مصور نه. مصور معنی یو مصور دی، مصور معنی شکل ورکوونکې. نو الله تعالی له شکل ورکوونکې خوشته او مصور د الله تعالی یو شکل نشته ده. ولی لکه څنګه چې د انسانانو شکل له څنګه چې د سارو شکل له څنګه چې د اسونو د دې شکلونه دي کنه دا هر څه جدا جدا شکل له نه دي. د الله تعالی شکل نشته ده. ځکه شکل چې جوړیږي دا شکل چې نه دا خواص د جسم نه لري او د جسم لپاره درې سيزونه ضروری دي. د جسم لپاره څو سيزونه ضروری درې. یو دا کمیات تاګه لپاره ضروری، کمیات نه مطلب طول عرض عمق دا ول ضروری دي. ویم داغی لپاره کیفیت یو رنگ ضروری دی او داغی لپاره احاطه حدود دا ضروری دی داغی لپاره. او الله تعالی دې نه داغی لپاره جسم نشته دی چې جسم یې نشته دی نو صورت د کوم طرف نه راغی، شکل د کوم طرف نه راغی. ان دا شکل او دا صورت او دا تصویر دا خاصیت د جسم دی چې جسم ویني صورت پي، چې جسم ویني شکل وي. نه الله تعالی د جسم نه پاک دی. مخکې ویل شوی دی چې الله تعالی د جسم نه پاک دی. نو چې د جسم نه ځکه جسم د اجزاو نه مرکب وي او جسم بخپل ترکیب کې اجزاو ته محتاج وي او د الله تعالی ذات نه محتاج نه دی. ندی وینا الله تعالی مصور هم نه دی. لکه پوه شو به معنی ها زم الله تعالی محدود هم نه دی. یعنی د الله تعالی لپاره صحت نشته دی. صحت نشته دی الله تعالی لپاره چې هغه حد موږ ته ښکار شي چیرې دا دغه د الله تعالی یو حد دغه انتها ده. انتها ده الله پاک د پاره نشته او معدود هم نه دی. الله تعالی معدود یعنی عدد والا نه دی. یعنی نه الله تعالی محل د کمیات دی او نه الله تعالی محل د کیفیات دی. کم دا عرض ته ویل کېږي چې بذات تقسیم قبلوي، کم هغه عرض ته وایي چې بذات تقسیم قبلي. یعنی کم څه چې بذات یعنی برای راست هغه تقسیم قبلی نه دي ته کم ویلېږي. د کم دو قسمونه دي، یو ته ویلېږي کمی متصله او یو ته ویلېږي کمی منفصله. کمی متصله او کمی منفصله. کمی متصله هغه ته ویلېږي چې کله هغه په دوه حصو کې تقسیم کړي شي نو په منځ کې یو حد مشترک راځي. کمی متصل دي ته ویلېږي چې په منځ باندې تقسیم کړي شي نو په منځ کې پکې حد فاصل راځي، حد مشترک راځي. بیا داغی دوانه طرفونو اولی طرف ته مبدا وي او دویمه طرف ته منتها وي. اولی طرف ته سوي مبدا او دویم ته منتها وي. پوه شو به معنی ها کم بسو قسم کم څه وي، کم هغه عرض ته وي چې بذات تقسیم قبلوي او دا کم بیا اول دوه قسمونه دي، کم متصله او کم منفصله. کم متصله څه ته وي؟ کمی متصله ته وایي چې په دوه حصو باندې تقسیم کړي شي نو په منځ کې پکې حد مشترک راځي. په منځ کې پکې یعنی د هغې دوه طرفونه رکېږي. لاولنی طرف ته مبدا وي او دویم طرف ته څه وایي منتها وي. لکه ماده چې یو خط راښودو د دې په منځ کې دا حد مشترک دی. دا سره حد مشترک یعنی داسې یو څیز چې هغه دوه لري یو ځای کوي نو دې ته مبدا وي، دې ته څه وایي منتها. څه ته وایي
منتهى. بیا دا کمی متصله په دوه قسمه نه، یو ته ویل کېږي کم متصله قاروزات، ایو ته ویل کېږي کم متصله غیر قاروزات. کمی متصله قاروزات او غیر قاروزات. کمی متصله قاروزات دي ته وایي چې هغې لره حد مشترک وي، چې هغې لره حد مشترک ورته وي، مطلب دا د هغې اجزا په یو ځای کې راجمع کېدی شي، د اجزا په یو ځای کې راجمع کېدی شي، او چې اجزا په یو ځای کې نشي راجمع کېدی نه دی ویل کېږي غیر قاروزات. لکه زمانه نه زمانه وخت دی چې یو وخت راځي نو بل بځي، لکه مطلب زه مې دا منټ 40 دی وس کنه، نو چې 41 راځي دا 40 بځي کنه، چې 42 راځي نو دا 41 بځي، نو دا زمانه نه وخت یا لکه ته مسبقین، نو مسبقین به راځي چې کله سحر لړ شي، چې سحر نه تل مسبقین نه تل شي، چې مسبقین نه تل نو مازیګر راتلی شي، نو دا په یو ځای کې نشي راجمع کېدی، دې ته ویل کېږي غیر قاروزات. او چې قاروزات وي نه په یو ځای کې راجمع کېدی شي، چې قاروزات وي نه په یو ځای کې راجمع کېدی شي، چې قاروزات دې ته مقدار وایي، څه ورته وایي؟ مقدار ورته وایي. او د دې بیا درې قسمونه دي، طول عرض او عمق، درې وانه اعتبار سره تقسیم قبلوي، کله طول عرض او د طول عرض او د عمق د درې وانو اعتبار سره تقسیم قبلوي، نو دې ته ویل کېږي جسم. څه ورته وایي؟ جسم. چې په طول او په عرض سره تقسیم قبلوي نو دې ته ویل کېږي سطحه. څه ورته وایي؟ سطحه. او چې په طول سره تقسیم قبلوي نو دې ته ویل کېږي خط. څه ورته وایي؟ خط. لکه الله نه وردا اوس تا ما خط راکودو کنه، نو دې کې صرف اوږدواله دی، لنواله پکې نشته دی، جوړواله پکې نشته دی، نو دې ته خط وایي. دې په معنی چې ګوره دا دې ته حد مشترک وایي. پوه شوئ؟ سطحه لکه ګوره دا شیشه ده، نو دا داسې سطحه ده په دې پرته ده، په دې کې دوه څیزونه دي، یو پکې د دې طول دی، اوږدواله دی، او یو د دې عرض دی. پوه شوئ؟ او بعض چې د هغې درې د طول پکې ومي، عرض پکې ومي، عمق پکې ومي، نو هغه جسم دی. پوه شوئ دې باندې؟ نو کم څه ته ویل کېږي چې بالذات هغه تقسیم قبلوي. بیا د کم څو قسمونه دي؟ دوه. کم دي؟ کم متصله او کم منفصله. کم متصله څه ته وایي؟ چې په دوه حصو کې تقسیم کړی شي، نو د هغې په منځ کې حد مشترک دا راتلی شي، حد مشترک پکې راتلی شي، او د دې نه بیا دوه طرفونه جوړ شي، اولي طرف ته څه وایي؟ مبدا، او دویم طرف ته منتهی وایي. بیا دا کمی متصله په دوه قسمه ده، یو کمی متصله قاروزات او یو غیر قاروزات. قاروزات څه ته وایي؟ چې هغې لره جزء مشترک پکې وي، پای کې څه وي؟ او چې غیر قاروزات چې پای کې جزء مشترک نه وي، خو چې یو راځي نو بل به ځي. بیا دا غیر دا کمی متصله قاروزات دې ته مقدار وایي. څه ورته وایي؟ مقدار ورته وایي. څه ورته وایي؟ او د دې بیا څو قسمونه دي؟ درې. کله طول عرض او د عمق په اعتبار سره تقسیم قبلوو نو هغې ته څه وایي؟ جسم. او که چېرته په دوو سره یعنې په طول او په عرض سره تقسیم قبلوو نو بیا ورته سطحه وایي، او که صرف په طول سره تقسیم قبلوو نو بیا ورته خط وایي. په دې باندې پوه شوئ تاسو؟ او کم منفصله هغه څه ته ویل کېږي چې هغې داسې تقسیم چې هغې په منځ کې حد مشترک نه وي، لکه دی اټو. اټ دا یو عدد دی، عدد اټ. نو دا اوس په داسې په دوو حصو کې صحیح نه تقسیمیږي، بلکې چې دا تقسیموي نو یو طرف ته به 15 راولي او بل طرف ته به څه راولي؟ 3 به راولي. پوه شو مې باندې؟ لکه د دې داسې په منځ کې پکې مشترک نه راځي چې داسې تقسیم کې چې نیم یو طرف ته شي او نیم بل طرف ته شي، داسې نه شي کېدی، بلکې یو طرف ته به 15 راځي او بل طرف ته به څه راځي؟ لکه پوه شوئ؟ نو اوس دا ده چې دی وایي چې الله تعالی دا معدود نه دی، یعنی نه خو الله تعالی محل د کمیاتو دی، د کمیات متصله مقدار، یعنی نه الله تعالی جسم دی، نه سطحه ده، او نه الله تعالی خط دی، او نه الله تعالی چې نه دا د کم منفصله دغه لکه اعداد. پوه شوئ مې باندې؟ دغه دا مقادیر چې دي که نه، مقادیر کم متصله دا مقادیر دا خاصی د جسم دي، او جسم نه خو الله پاک دی، او اعداد و محل څه کنه دی الله تعالی چې الله تعالی واجب ذات دی، الله تعالی څه ذات دی؟ واجب ذات دی. د الله تعالی نه جز شته او نه جزئی شته، او د عادت دپاره جزونه پکار وي، د عادت دپاره څه پکار وي؟ لکه پوه شوئ په دې باندې؟ عادت چې دی که نه، عادت څه ته ویلی کېږي؟
حاشیه د طرفین ته ویل کېږي. څه ته ویل کېږي؟ نصف د طرفین ته عدد وای. نصف د طرفین ته څه وای؟ لکه ګوره زما دو، نو دو د تین د دون اخوا تین دی او دی خوا د سره ایک دی، نو د دې تین او ایک د سوشي چار، نو د چار نصف چې د سره دو دا عدد دی. پوه شو مې باندې؟ یا لګته مې 5 6 7 نو دا چیز هم چې دا عدد دی ځکه دا د 5 او د 7 نیمه ده. 5 او 7 څو شي؟ 13 شي. په کوم ځای کې 13 شي؟ 5 او 7 څو شي؟ 12. د 12 نیمه چې نن دا چی ده لکه پوه شو مې باندې؟ ها دغه شان دي مې 10 دا یو عدد دی. 10 یو عدد دی ځکه دا د 9 او د 11 نیمه ده. د 9 او د 11 نیمه ده. نو د 9 او د 9 او 11 څو شي؟ 20. دا غي نیمه څه شولا؟ نو الله تعالی دا ګوره عدد نه لري ځکه چې الله تعالی واحد ذات دی. سره واحد او عدد خو نصف د طرفین ته ویل کېږي. عدد څه ته ویل کېږي؟ نو دا الله تعالی نه واحد نه او خو اثنان شته خو دی خو د سني شته نه. پوه شو؟ نو الله تعالی عدد نه، په الله تعالی باندې عدد اطلاق نه کېږي. هغه واحد عدد نه دی. واحد عدد الله تعالی واحد دی کنه، واحد عدد نه دی ځکه عدد څه ته ویل کېږي؟ نصف د طرفین ته. دا خبره به یادې نصف د طرفین وپېژنو چې د هغې نه مخکې او وروستو چې کومه انسره دا دواړه جمع کړه دا چې کومه نیمه دغه عدد دی. لکه 5 والا 8 والا 10 والا چې څه ځان لاغلی کړه. وګورئ ولا مصور او دا الله پاک مصور دی. مصور څه ته وایي؟ ای ذی صورت و شکل، یعنی یو صورت او شکل والا الله تعالی نه دی. مثل صورت انسان او فرس، لکه څنګه چې د انسان صورت ته شکل له، څنګه چې د ساروی د فرس شکل له، داسې شکل الله تعالی نشته دی. ولې؟ لأن تلک من خواص الاجسام، ځکه دا شکل دا د اجسامو د خاصیت نه دی او الله تعالی جسمو نه دی. تحصل لها چې دا شکل حاصلیږي د جسم دا بواسطه الکمیات، په واسطه د کمیات سره. کمیات کم دا طول عرض او مقلان ورته لیکلي دي. والکیفیت په کیفیت سره کیفیت لکه الوان رنگونه او خوندونه. و احاطه الحدود والنهایات او احاطه راګیرول د حد او د انتها. او الله تعالی دا کم هم نه دی، کیف هم نه دی او الله تعالی را انتها هم نشته دی. نو چې نشته نه نو جسم یې نشته دی، د جسم یې نشته دی جو شکل د کوم طرف نه راغی. لکه پوه شوئ؟ ولا محدود او الله تعالی محدود هم نه دی، یعنی الله تعالی لپاره څه حد او انتها نشته. ای ذی حد و نهایت، یعنی یو حد او انتها الله تعالی را نشته دی چې بس د دې ځای نه لکه موږ وایو د دې کمرې حد د دې ځای نه دغه ځای پورې دی، د دې دیوال نه اخوا د بلې کمرې حد شروع کېږي. انتها نسل الله تعالی لپاره الله تعالی محدود ذات نه دی. ولا معدود او الله تعالی معدود هم نه دی، یعنی ای ذی عدد و کثرت، عدد او کثرت والا نه دی. یعنی لیس محلا للکمیات المتصله، یعنی نه الله تعالی محل د کمیات متصله و دی. الکه کم یو پیژندو او بیا کمی متصله وپېژندو. همغې کمی متصله قاروزات چې دې ته مقدار وایي او کمی متصله غیر قاروزات چې دې ته زمانه وایي. څه ورته وایي؟ زمانه. نو الله تعالی محل کمیات متصله هم نه دی. کالمقادیر، لکه مقادیر شول مقدارونه. ما تاسو مقدار په څو قسمه دی؟ په 3 قسمه. که طول عرض او موږ په 3 وانو اعتبار سره تقسیم قبلی نو جسم ورته وایي. که په طول او عرض سره قبلوي جو څه ورته وایي؟ سطح ورته وایي. اگر سی په طول سره قبلی نو څه ورته وایي؟ نو دا نه. ولل منفصله او الله تعالی دا محل د کمی منفصله هم نه دی. کمی منفصله څه ته وایي؟ چې هغه باغې په منځ کې تقسیم وشي نو په منځ کې پکې حد مشترک نه وي، لکه عددونه که اعداد، لکه اعداد شو. وهو ظاهر او دا سره ظاهر، دا خبره وایي ظاهره ده. لکه پوه شوې دې خبره باندې؟ الله تعالی عدد نه دی. لکه پوه شوئ؟ دا خبرې به یادې که نه؟ نن سبق کې موږ الله تعالی 3 صفات سلبیه دا وایي چې الله تعالی مصور نه دی، محدود نه دی، معدود نه دی. مصور ولې نه دی؟ نو هغې لپاره موږ چې دا خاصې د جسم دي او د دې جسم لپاره 3 څیزونه پکار دي. کم پکار دی، کیف پکار دی او انتها پکار ده. او الله تعالی د کم او د کیف او د انتها د 3 وانو نه پاک دی. کم معنی مقدار
او کیف معنا رنگونه خوندونه او انتها حد ته ویل کېږي الله تعالی د دینه پاک دی الله تعالی محدود هم نه د الله تعالی پر څه انتها هم نشته او محدود هم نه محدود او بیا وغیرہ کم کې منګه خبره وغله چې کم څه ته ویل کېږي د کم دوه قسمونه متصله منفصله د کم متصله دوه قسمونه قاروزات غیر قاروزات او قاروزات ته چې دا مقدار وي غیر قاروزات ته زمانه وي قاروزات مقدار د درې تقسیمونه طول عرض او موږ قبلین جسم دی کدو قبلین سطح ده که یو قبلین خط ده او مقدار منفصله عدد هم نه دا عدد تعریف وکړو چې الله تعالی عدد ولې نه ده وافه به دې معنی پوره ده دا واړو ځه